السلام علیکم. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی هارت and related with the cardiovascular system دی. ټیک ده. لومبی موږ سره پکار دی چې موږ وپېژنو چې هارت څه شی دی. ټیک ده. د اناټمي څه ده، د سټرکچر څه دی، کوم امپورټنټ سټرکچر په دې کې پرزنټ دي. ټیک ده. دې کوم ځای کې په خپله سچویټډ دی. ټیک ده. د دې نه علاوه مطلب نور څه امپورټنټ خبرې دي چې هغه موږ دلته کې ډسکس کوو ریلیټډ with the structure of هارت. خو نن چې کوم لیکچر دی په دې کې به موږ چې نو هارت ډسکس کوو او د هغې چې کوم رایټ سایډ دی هغه به ډسکس کوو. ټیک ده. نو هارت چې کوم دی دا موږ سره یو هالو مسکولر organ دی that is somewhat pyramid shape and lies within the pericardium in the mediastinal cavity. هارت چې کوم دی دا ما سره یو هالو مسکولر organ دی. ټیک ده. او د دې شیپ چې کوم دی هغه pyramid shape دی. ټیک ده. and lie within the pericardium in the mediastinal cavity. او دا چې کوم دی په pericardium کې بند دی. ټیک ده. او په mediastinal cavity کې پروت دی، situated دی. mediastinal cavity هغه ایریا ته ویل کېږي چې کوم د chest middle area ده او په کوم ځای کې دا heart situated دی، دې ایریا ته ویل کېږي mediastinal cavity. ټیک ده. اوس چې دا کوم heart دی نو دا موږ سره کنیکټ شوی دی. آیا مطلب د دې کنیکشن غیر چاپیره د دې کنیکشن شته او که نشته؟ No, it is connected at its base to the great blood vessels but otherwise lies free within a pericardium. د صرف او صرف یو چې دی نو مطلب موږ سره کنیکشن دی چې هغه ګریټ بلډ ویسل سره دی. ټیک ده. ادروایز چې نور کوم د مطلب پیریکارډیم کې دی نو دی فریلی چې دی نو مطلب لای کی. ټیک ده. مطلب د داسې نور څه کنیکشنز نشته بغیر صرف د ګریټ بلډ ویسلز. نو ګریټ بلډ ویسلز ته ویل کېږي ګریټ بلډ ویسلز کې ما سره ایورټا چې دی نو راځي. ټیک ده. انفیریور وینا کیوا، سپیریور وینا کیوا، دا ټول ګریټ بلډ ویسلز کې راځي. د دې نه پس موږ سره راځي اټ از پرزنټ ایٹ د لیول اف T5 and T8. مطلب که موږ د دې لیول وګورو نو دا موږ سره په کم لیول باندې پراتی. T5 and T3 T8 څه مطلب دی؟ T5 and T8 مطلب دا دی چې thoracic 5 and thoracic 8. که مطلب موږ د دې مخامخ یا posterior side ته وګورو نو دا هارت چې کوم ځای کې situated نو د posterior side ته ما سره شاته چې کوم دی نو thoracic vertebrae present دي. نو د دې چې کوم لیول دی هغه په T5 نه والا د T8 پورې دی. ټیک ده. ها د هیومن هارت چې کوم دی دا موږ سره مطلب سایز کې څومره وي. نو یو خبره خو مطلب جنرالي موږ خبره وکړو نو دا د کلوز فیسټ عمر. ټیک ده. بټ چې کوم د دې سایز دی نو دا ایج سره هیلث سره او مطلب دغه سره چې دی نو مطلب سچویشن ټو سچویشن هیومن ټو هیومن چې دی نو مطلب د دې سایز ویری کیږي. بل چې کوم دی د دې هارت چې کوم ویټ دی نو دا موږ سره 250 نه 350 ګرامز پورې دی. د دې چې کوم لینث دی هغه 12 cm یا 5 inches دی. ویټ چې دی نه 3.5 inches دی او د دې thickness چې کوم دی موږ سره 2.5 inches دی. ټیک ده. نو دا ردی یو بریف انټروډکشن دی چې مطلب یو کس تاسو کې چې یاره رائټ نوټ آن هارت نو موږ د دا ویلو چې مسکولر organ دی mediastinal cavity کې پرزنټ دی، ګریټ بلډ ویسل سره د دې بیس چې دی نو کنیکټډ دی. د دې نه علاوه مطلب د دې ویټ څومره دی، لینث څومره دی، د دې چې دی نو thickness څومره دی. دا یو بریف غونډې کې انټروډکشن دی. د دې نه پس موږ سره راځي ګراس اناټمي اف د هارت. مطلب دا د دې یو ګراس اناټمي مطلب دا چې یاره مطلب موږ سره د دې انټیریور ویو کې که زه وګورم نو دا هارت په سینګ کوي. ټیک ده. نو د هارت چې کوم مین سټرکچر دی هغه وي داسې. ټیک ده. په دې کې وینټریکلز دي، په دې کې چې دی نو مطلب ایټریمز دي. ټیک ده. نو دا چې دی دا ایریاز چې کوم دي نو دا ما سره په څه کې راځي مطلب دا چې کوم بلډ ویسلز دي نو دې کې سپیریور وینا کیوا ده، انفیریور وینا کیوا ده. ټیک ده. د دې نه علاوه ایورټا ده. نو دا ټول موږ سره یو انټیریور ویو ده. بیا موږ سره سرفیسز اف د هارت. سرفیسز اف د هارت مطلب دا کنه چې کوم موږ د هارت ته وګورو نو د دې سلور سایډ دي. ټیک ده. یو پوسټیریور دی، یو انټیریور دی، یو انفیریور دی او لیټرل دی. ټیک ده. نو که موږ سوچ وکړو چې آیا د دې چې کوم دا سرفیسز دي آیا مطلب دې سره چې اټیچ دي نو هغه څنګه دي؟ نو په دې کې ډومبې چې کوم دی نو سټرنو کاسټل سرفیس دی. سټرنو کاسټل څه ته ویل کېږي؟ کاسټل سرفیس او سټرنو مینز چې کوم سټرنم دی او کاسټل مینز انټرکاسټل سپیسز چې کوم دی. نو که د هارت انټیریور سرفیس موږ وګورو نو مطلب د دې د انټیریور سرفیس د چا د وجې جوړ شوی دی؟ نو اټ از فارم مینلی بای د رایټ ایټریم اینڈ د رایټ وینټریکل. ټیک ده. چې کوم رایټ ایټریم دی او رایټ وینټریکل دی د دې د وجې ما سره څه جوړ شوي دي؟ سټرنو کاسټل سرفیس جوړ شوی دی. بیا ورپسې د بارډر خبره ده. نو د رایټ بارډر از فارمډ بای د رایټ ایټریم اینڈ د لیفټ بارډر بای د لیفټ وینټریکل
and a part of the left auricle. Simple خبره ده چې border چې دی نو دا ما سره د چا د وجې جوړ شوی دی د دې چې کوم رایټ border دی دا ما سره جوړ شوی دی د رایټ اټریم د وجې او چې کوم د هارت لیفت border دی هغه د لیفت ventricle د وجې او د لیفت auricle د وجې جوړ شوی دی ټیک ده که نه border means چې کوم boundaries دی صحیح ده نو sternocostal surface که مونږ simply ووایو نو دا مونږ سره mainly د رایټ اټریم د وجې او د رایټ ventricle د وجې چې دی نو جوړیږي ټیک ده ها اوس راشه diaphragmatic surface ته یا base of the heart چې کوم مونږ سره دی نه پس مونږ سره راځي apex of the heart ها نو diaphragmatic surface ته ویل کېږي کوم چې inferior دی ګورم کله چې مونږ inferior side وګورو که نه نو په دغه ځای کې مونږ سره بیا د heart لاندې inferior side ته چې دی نو diaphragm present دی چې diaphragm یو muscle type دی ټیک ده او هغه مطلب مونږ سره lungs کې هم help کوي ټیک ده دا چې څومره د دغه ځای کې organ situated دی دا چې دی نو مطلب within the area چې دی نو restricted ساتي صحیح ده نو چې کوم diaphragmatic surface دی نو diaphragmatic surface مطلب که مونږ وګورو نو دا رقم ځای نه جوړ شوی دی مطلب د چا په ذریعه جوړ شوی دی نو د دې دا surface چې کوم دی it is formed mainly by the right and left ventricle چې کوم left او right ventricle دی inferior side ته نو دې کوم یو surface جوړوي ما سره دې ما سره جوړوي diaphragmatic surface separated by the posterior interventricular groove ها دی بیا دا خبره کوي کنه چې دا separated مطلب بیالول ټیک ده نو بیالول څه یادی دی دا رائټ او لیفت ventricle یادی چې آیا ما سره دا رائټ اینڈ لیفت ventricle د چا په ذریعه بیل شوی دی په هارت کې هغه ته مونږ انټراventricular groove posteriorly وایو ټیک ده خو دې کې مطلب ډیټیل کې دونه نشته هغه چې کله مخکې ډایګرام راشي نو موږ په خپله پوه شو بیا ټیک ده نو diaphragmatic surface د چا د وجې د رایټ او د لیفت ventricle د وجې جوړیږي The inferior surface of the right atrium into which the inferior vena cava opens also part of this surface. اوس ګوره دې کې یو خبره ده موږ بره خبره وکړه که نه چې رایټ اینډ لیفت ventricle ټیک ده که نه نو د دې د وجې خو جوړ شوي دي خو په دې inferior surface of the right atrium چې د right atrium کوم د inferior surface دی که نه نو په دې کې ما سره یو وینا کیوا را انټر کیږي چې د انفیریور وینا کیوا ویل کیږي نو کوم دا خبره وکړو چې diaphragmatic surface ما سره د رائټ اینڈ د لیفت ventricle د وجې جوړیږي او د انفیریور پارت اف وینا کیوا د وجې جوړیږي نو دا خبره هم ټیک ده چې دا موږ سره diaphragmatic surface جوړوي ټیک ده مطلب درې شیزونه پکې انوالو شو اوس راشه بیس اف د هارت ته it is formed mainly by the left atrium اوس بیس څه ته ویل کېږي مطلب د دې چې کوم سوپیریور سایډ دی پوسټیریور سایډ دی ټیک ده نو د دې بیس چې کوم دی دا ما سره لیفت اټریم باندې جوړ شوی دی into which open the four pulmonary veins the base of the heart lies opposite to the apex ګوره دې کې سمپل دی ډایګرام ته وګورئ دې کې د لیفت اټریم ته وګورئ نو د لیفت اټریم ته چې دی که نه دې ته پوسټیریور سایډ ویل کېږي دې ته بیس اف د هارت ویل کېږي ټیک ده چې کوم مطلب دا موږ سره څه جوړوي بیس اف د هارت جوړوي سرفیس چې کوم د دې پوسټیریور دی دا موږ سره لیفت اټریم جوړوي ټیک ده خو که بیا موږ دې خوا رایټ اټریم او رایټ ventricle ته وګورو نو دا موږ سره مطلب sternocostal surface چې جوړوي ټیک ده د دې نه پس که موږ مطلب اپیکس اف د هارت مخکې موږ وایو خو دې کې دا خبره اصل کې دا ده چې په دې کې څلور چیمبرز دي نو د هر یو چې دی نو خپل سرفیس جوړ کړی دی ټیک ده که نه اوس دې کې موږ دا خبره وکړه چې it is formed mainly by the left atrium into which open the four pulmonary veins اوس دې ډایګرام ته که موږ وګورو نو د لیفت اټریم ته یو څلور وینز راځي چې هغې ته څه ویلې کېږي پلمونري وینز ویلې کېږي پلمونري وینز دې ته ولې ویلې کېږي ځکه چې دا ما سره oxygenated blood راوړي او چې کوم پلمونري وینز دي نو دا موږ سره دلته کې چې دی نو دا میتھډ چې دی نو الټه دی چې وین به oxygenated blood کیری کوي او چې کوم آرټري دی نو هغه به ډي oxygenated blood نو دا دې کې چې دا خبره کړې ده نو دا راته هغې سره ریلیټډ ده ټیک ده مخکې ځو اپیکس اف د هارت it is formed by the left ventricle چې کوم اپیکس اف د هارت دی نو دې ځای کې اوس وګوره دا اپیکس دی که نه نو دا لیفت هارت دی لیفت ventricle دی نو اپیکس اف د هارت ما سره د چا د وجې جوړ شوی دی د لیفت ventricle د وجې it is directed downward forward and to the left اوس که د دې د شیپ ته موږ وګورو نو دا directed downward دی لاندې اړخ ته دی forward دی او لیفت سایډ ته چې دی نو موو شوی دی ټیک ده It lies at the level of fifth left intercostal space 3.5 inches from the midline
وی دی چې دی نو د سچویشن چې سچویټډ چې کوم ځای کې دی نو هغه ما سره په لیفټ انټرکاسټل سپیس په کم یو باندې په ففت باندې دی ټیک ده او 3.5 انچز دی د میډ لاین نه اخوا دی ټیک ده مطلب 3.5 انچز دی ما سره اوی دی ټیک ده ها مخکې ځو بارډرز اف د هارت ته بارډرز اف د هارت چې کوم دی ما سره څلور بارډرز دي دا آسان دي رایټ بارډر لیفټ بارډر لوور بارډر اپیکس رایټ بارډر به د چا د وجې وي رایټ سایډ اف د هارت رایټ سایډ د ما سره څه دي رایټ ایټریم دی لیفټ بارډر به د چا د وجې فاؤنډ بای لیفټ اوریکل اینڈ بلو بای د لیفټ وینټریکل ټیک ده مطلب لیفټ بارډر به د چا د وجې د لیفټ اوریکل د وجې یا د بلو بای د لیفټ وینټریکل د وجې لوور بارډر به د چا د وجې لوور بارډر چې کوم دی دا ما سره مطلب formed mainly by the right ventricle and the right atrium. Apex چې دی نو دا ما سره formed by the left ventricle ټیک ده ها مخکې ځو چې کوم apex دی نو formed by the left ventricles دی ټیک ده بس دې کې نور څه خبرې نشته دا مخه ډایګرام اوس راځو چیمبرز ته ټیک ده چیمبرز چې دی ما سره څومره دي سمپل الفاظو کې موږ وګورو چیمبرز ما سره څلور دي ټیک ده رایټ ایټریم رایټ وینټریکل لیفټ ایټریم لیفټ وینټریکل هاوس دی دا موږ وایو چې دی څه The heart is divided by the ventricle septa into four chambers, the right and the left atria, atrium, the right and the left ventricles. The right atrium lies anteriorly to the left atrium and the right ventricle lies anteriorly to the left ventricle. Simple خبره ده چې یو سایډ ته چې انټیریورلی یو بل ته پراته دي که اټریم دی نو هغې ته که رایټ اټریم دی هغې ته انټیریورلی څه پراته دي لیفټ اټریم پروت دی که لیفټ وینټریکل دی نو هغې ته انټیریورلی څه پراته دي مطلب رایټ وینټریکل دی نو هغې ته انټیریورلی څه پراته دي لیفټ وینټریکل پروت دی نو دې کې داسې لاجیک نشته The walls of the heart are composed of cardiac muscles. اوس د دې چې کوم walls دي د هارت چې کوم walls دي دا مسله څه د نه جوړ شوي دي د کارډیک مسلز نه جوړ شوي دي چې هغې ته موږ څه وایو مایوکارډیم وایو اوس دغه مایوکارډیم دا کوم چې walls دي دا ایکسټرنلی او انټرنلی کور شوي دي اوس دا مایوکارډیم چې کوم ایکسټرنلی دی نو دی کور شوی دی په سیریس پیریکارډیم باندې چې هغې ته ویل کېږي اپیکارډیم او که انټرنلی مونږ خبره وکړو نو دی کور شوی دی په انډوتیلیم باندې یا په انډوکارډیم باندې ټیک ده که نه نو سمپل دی کې خبره دا ده چې د هارت والز چې کوم دي دا ما سره د مایوکارډیم د وجې جوړ شوي دي او دا ایکسټرنلی کور شوي دي په اپیکارډیم باندې او انټرنلی کور شوي دي په انډوکارډیم او په انډوتیلیم باندې صحیح ده رایټ ایټریم ته راځو The right atrium consists of a main cavity and a small outpouching, the auricle. The right atrium forms the right border of the heart. ها زه دې ډایګرام ته لږ وګورئ دا رایټ ایټریم صحیح ده د رایټ ایټریم که تاسو وګورئ نو په دې کې مینس کې چې دی نو داسې آوټ پاوچینګ دی مطلب د دې کنیکشن جوړ شوی دی د رایټ وینټریکل سره دې ته آوټ پاوچینګ ویل کېږي مطلب دا یو سوراخ غوندې کې به کېوي چې هغه دې ته به دا بلډ ټول راځي او دا بلډ به د دې نه بیا چېرته ځي د رایټ وینټریکل ته ټیک ده اوس به دا مونږ دې کې ووایو نو دې څه وایي چې د رایټ ایټریم کنسسټ اف مین کیویټي مین کیویټي مطلب څه دی چې یو غار غوندې کې دی چې هغې ته به دا ټول بلډ سپلای چې دی نو مطلب دلته به راځي فرام اپر پارټ اف د باډي فرام لوور پارټ اف د باډي ټیک نه بیا یو آوټ پاوچینګ دی پکې چې مطلب د اوریکل ټیک ده ها بیا د رایټ ایټریم فارمز د رایټ بارډر اف د هارت مطلب چې کوم رایټ ایټریم دی دا ما څه جوړي رایټ بارډر اف د هارت جوړي په دې کې امپورټنټ خبره چې کوم دا هغه د اوپننګ انټو د رایټ ایټریم مطلب کم داسې څیزونه دي چې هغه مطلب ما سره رایټ ایټریم ته را انټر کېږي نو په هغې کې یو سوپیریور وینه کیوا ده یو انفیریور وینه کیوا ده superior vena cava چې کوم دا it opens into the upper part of the right atrium superior vena cava ما سره upper part of the right atrium ته را انټر کېږي خو it has no wall په دې کې څه داسې wall نشته it returns the blood to the heart from the upper half of the body چې کوم superior vena cava superiorly څه ته ویل کېږي upper part of the body ټیک the upper part of the object نو superior vena cava به ما سره blood supply د کوم ځای نه کیری کوي د upper half of the body اوس inferior vena cava it is larger than the superior vena cava it opens into the lower part of the right atrium मतलब lower part था लांदिनी part था it is guarded by a non functioning wall मतलब non functioning wall दी पकी
it returns the blood to the heart from the lower half of the body. هغه د upper half of the body هغه د lower half of the body دي کې داسې څه مطلب ګران نشته. اوس دې خو وګورئ دې کې چې کوم superior وینه کېوه ده هغه د بره نه را انټر شوې ده که no, it will carry the blood from the upper half of the body and the inferior vena cava which enters into the lower part of the body, so it will carry the blood from the lower part of the body. ٹھیک ده نو کدی ته موږ ګورو دا inferior vena cava ده او دا superior vena cava ده او دا باندې انټر شوی چرته دي دا باندې انټر شوی دي ما سره right atrium ده. ها مخکې زو coronary sinus it drains most sinus مطلب ویل کیږي چې مجموعه ټیک ده هغه مطلب بلډ ویسلز دی پکې چې مطلب هغه ما سره یو مجموعه ده او هغه د بلډ راوړي دی رایټ اټریم ته د کم ځای نه د والز اف د هارت نه چې کوم د دې هارت دیوالونه دي که نه نو د دې نه ما سره دا څه راوړي دا بلډ چې دی نو راوړي چېرته ډرین کوي یې چېرته رایټ اټریم ته دا مونږ ګورو چې دې څه وایي. coronary sinus it drains most of the blood from the heart wall. coronary sinus څه کوي ډرین کوي ډرین مطلب څه چې دې راوړي ټیک ده بلډ د کم ځای نه د هارت چې کوم والز دي ټیک ده د هغه ځای نه it opens into the right atrium between the inferior vena cava and the atrioventricular orifice. ها دا coronary sinus چې کله رایټ اټریم کې کولاویږي اوپن کیږي نو دا به د کم دوه ایریاز په منځ کې وي د انفیریور وینا کیوا په منځ کې او د اټروونټریکولر اوریفیس په منځ کې. اټروونټریکولر اوریفیس څه ته ویل کیږي دا چې کوم تاسو دا وینئ که نه دا د رایټ وینټریکل سره تاسو ګورئ د دې کې چې دا کوم ټرایکسپډ وال دی نو دا کوم ځای کې چې دا ټرایکسپډ وال پرزنټ دی د اوریفیس اصل کې ویل کیږي کیویټي ده نو د دې اوریفیس او د انفیریور وینا کیوا چې کوم ځای کې را انټر شوی دی نو د دې په دې منځ کې دې ځای کې چې دی نو دا ما سره څه دی دا دې ځای کې پریزنټ وي مطلب را انټر کېږي دې ځای کې دا تاسو ګورئ بره د دې سوپیریور وینا کیوا دا چې دی نو نشان دی لاندې د دې انفیریور وینا کیوا نشان دی خو که دې خوا موږ وګورو نو دا موږ سره د کورونري ساینس چې دی نو هغه ساین دی ټیک ده نو دا موږ سره مین خبره د دې دا چې دا موږ سره د والز اف د هارت نه بلډ چې دی نو کیری کوي. right atrioventricular orifice څه ته ویل کیږي right atrioventricular orifice ګوره right means right atrio means atrium ventricular mean ventricle او orifice mean cavity ٹھیک ده نو اوس دا مونږ خبره مخکې کوو it lies anterior to the inferior vena caval opening and is guided by the tricuspid wall. وی دا atrioventricular orifice چې کوم دی که نه دا ما سره present the interior to the inferior vena caval opening کم ځای کې چې انفیریور وینا کیوا را انټر شوی ده که نه د هغې چې کوم هغه اوپننګ دی دې هغې د انټیریور سایډ ته پرزنټ دی ډایګرام کې تاسو وګورئ د دې انفیریور وینا کیوا د انټرنس ته وګورئ که نه نو د دې د انټیریور سایډ ته بالکل چې دی نو ما سره څه پرزنټ دی او مقه هغه چې کوم مونږ اوریفیس خبره کوو نو دا دې ځای کې پرزنټ دی صحیح ده. Many small orifices of small veins also drain the wall of the heart and open directly into the right atrium. ٹھیک ده چې کوم سمال اوریفیس دي د دې نه علاوه یا سمال وینز دي نو هغه هم چې دی نو ډرین کوي بلډ د کوم ځای نه والز اف د هارت نه او ډایرکټلی اوپن کیږي کوم ځای ته رایټ اټریم ته ټیک ده. ها مخکې ځو رایټ وینټریکل ته دغه ځای کې مونږ سره رایټ اټریم ختم شو. right ventricle ته اوس راځو. The right ventricle communicates with the right atrium through the atrioventricular orifice and with the pulmonary trunk through the pulmonary orifice. Simple. دا مونږ ووایو بیا مخکې ډایګرام ته ځو. The walls of the right ventricle are much thicker than those of the right atrium and show several internal projecting ridges formed of muscle bundles. The projecting ridges give the ventricular wall a spongy-like appearance and are known as trabeculi canini. ٹھیک ده right ventricle وی ما سره communication ګوره right ventricle او right atrium د دې په خپلو مینس کې communication دی ټیک ده هغه د چا په ذریعه دی د atrioventricular orifice په ذریعه یا د atrioventricular چې کوم والز دي د هغې په ذریعه کلیر. اټروونټریکولر مطلب دا چې د اټریم او د وینټریکل په منځ کې چې کوم ما سره څه دي والز دي ټیک ده یا اوریفیس دی یو کیویټي ده. اوس شاته دې ډایګرام ته راځو. اوس دا رایټ اټریم دی که نه او رایټ وینټریکل دی نو د دې په منځ کې یو خپل کنیکشن جوړ شوی دی دا کوم ځای کې چې دا وال پرزنټ دی د دې په ذریعه. اوس که دې خوا موږ وګورو نو یو پلمونري ټرنک پرزنټ دی ټیک ده نو دا رایټ وینټریکل دی پلمونري ټرنک سره د چا په ذریعه باندې چې دی نو کمیونیکیشن جوړي دا په کوم ځای کې چې دا
پلمونري وال پریزنټ دی په دقه ځای باندې یا پلمونري اورفیس باندې. ټیک ده. ښه اوس دویمه خبره دې څه کوي the walls of the right ventricle are much thicker than those of the right atrium. وی چې کوم دا چې کوم مسلز دي کنه دا چې کوم والز دي د رائټ ventricle وی دا thicker دي د سنه د رائټ اټریم نه. obvious خبره ده چې د ventricle wall چې کوم دی هغه مضبوط وي د اټریم نه. ټیک ده کنه ولې ځکه چې هغه د پمپینګ فنکشن پرفارم کوي. صحیح ده. نو دې دا خبره کوي واپس یې سوي and show several internal projecting ridges formed of muscle bundles. The projecting ridges give the ventricular wall a spongy-like appearance and are known as. ٹھیک نا اوس دې کې کتا سو ګوره دا چې کوم رائټ ventricle دا وال دي نو په دې کې دا پروجیکشن شوی دی او دا یو spongy-like appearance ورکوي. بس دې ته صرف trabecular ویل کېږي. ټیک ده. نو بس دې کې نور داسې نشته چې مطلب spongy-like appearance ورکوي او بس دغه چې دی نو مطلب رائټ ventricle کې present وي. صحیح ده. The edges of the wall's cusp are attached to chordae tendineae which are in turn attached below to the papillary muscles. اوس دې ځای کې مطلب دا لږ کنفیوژن دی. the wall of the اوس دې ځای کې ګوره the wall cusps یادي د کم wall cusps یادي کم wall چې ما سره د atrium او د ventricle په منځ کې present دی. اوس د right atrium او د right ventricle په منځ کې کم یو wall دی tricuspid wall دی. نو دې edges یادي د کم یو د tricuspid wall edges یادي چې وی هغه اټیچ شوي دي chordae tendineae سره او هغه chordae tendineae چې دي دا ما سره اټیچ شوي دي papillary muscle سره. په دې خبره باندې مخکې پوهیږم ډایګرام کې. The wall of the right ventricle is thicker than that of the atria but not as thick as that of the left ventricle. Simple. The right ventricle خو د right atrium نه مضبوط walls دي خو د رائټ ventricle د لیفت ventricle نه بیا دومره مضبوط نه ځکه چې د لیفت ventricle والا د ټولو نه زیات مضبوط دی. صحیح ده. نو ما خبره ډایګرام ته چې دا خړم به خبر ګوره دی خو سو ګوره دا وال دی کنه tricuspid wall دی خو ګوره دی رائټ لیفت سایډ ته ګوره tricuspid wall سره چې دی نو دا داسې free edges دي دا نری غونډه کې د ته free edges ویل کېږي. نو دا اټیچ شوی سره دي دا د chordae tendineae سره اټیچ شوی دي. کلیر. او دغه chordae tendineae بیا لاندې وګورئ نو د مسل سره د papillary muscles ویل کېږي. ټیک ده کنه. نو اول دا ما سره اټیچ دي chordae tendineae سره دا وال او بیا چې کوم دي دا اټیچ شوی دي سره papillary muscle سره. دا چې کله موږ tricuspid wall مې دینه پس وایو نو هغه باندې متاسو پوه شئ. اوس راشه tricuspid wall ته. tricuspid wall. Tri means three, cuspids mean cusps and wall mean wall. ٹھیک ده. نو دا هغه wall دی چې په دې کې tricuspids present دي. The tricuspid wall guards the atrioventricular orifice and consists of three cusps formed by the fold of endocardium with some connective tissues. Tricuspid wall چې دا ما سره کوم ځای کې present دی tricuspid wall ما سره present دی between the atrioventricular orifice خو the right side and consists of three cusps formed by a fold of endocardium with some connective tissues. په دې کې مطلب ما سره دا جوړ 3 cusps دي پکې او دا جوړ شوی د چا د وجې دی د endocardium د وجې او د connective tissues د وجې. ټیک ده کنه دا غي نه جوړ شوی. ها بیا دا cusp چې کوم دي دا ما سره مطلب پراته څنګه دي مطلب د دې سچويشن څنګه دي. نو 3 cusps are interior, septal and inferior. Interior خو مطلب پیژنې متاسو inferior هم پیژنې posterior. septal څه ته ویل کېږي. septal چې دی اصل کې دا هارت چې کوم دی کنه د هارت ته وګورئ په دې کې د رائټ ventricle او د لیفت ventricle د یو بل نه په دې منځ کې چې دی نو تاسو وګورئ یو وال غونډه کې دی دې ته ویل کېږي interventricular septum. ټیک ده. نو مخکې به موږ دا خبره کوو د septal څه مطلب دی. ټیک ده. دې ته interventricular septum ځکه ویل کېږي چې دا ډیویژن کوي د ventricles. ټیک ده کنه دې ته septum وایي اصل کې. نو دا دې چې دا دلته کې خبره کوي کنه وی septal cusp نو دې څه مطلب دی ګوره اوس the interior cusp lies interiorly مطلب interiorly پروت دی. the septal cusp lies against the ventricular septum مطلب څه چې کوم ventricular septum دی کنه دا هغه against ما سره څه پراته دي septal cusp چې دی نو هغه اټیچ شوی دی. and the inferior and posterior cusp lies inferiorly چې کوم inferior دی هغه بس inferiorly پروت دی. صحیح ده. اوس دې بس یې the bases of the cusp are attached to the fibrous ring of the skeletal of the heart. simple خبره ده چې د دې کوم bases دي هغه اټیچ شوي دي یو fibrous ring سره او skeleton of the heart سره.
where their free edges and ventricular surface are attached to the chordate tendinae. ومنګه خبره ده وختي مونږ دا خبره کړې وه چې د دې چې کوم free edges دي هغه اټیچ شوي چا سره دي د chordate tendinae سره او هغه chordate tendinae بیا کنیکټ شوي د چا سره پیپیلري مسل سره ټیک ده. په دې کې یو بله خبره دا ده چې میټرل یا ټرایکسپیډ وال چې کوم دي دا ما سره فلیټ ټیک ده. ها اوس دې خو څه ګوره په دې کې چې کوم ټرایکسپیډ وال دی په دې کې سیپټل لیفلیټ دی یا انټیریور لیفلیټ پوسټیریور لیفلیټ اینډ رایټ کورونري آرټري دا خبره ده. نو که تاسو اوس وګورئ نو په دې کې درې چې دی نو کسپس پرزنټ دي صحیح ده 1 2 3 دا ما سره درې کسپس په دې کې پرزنټ دي صحیح ده. اوس راځو پلمونري وال ته. لاست چې دی نو د دې ټاپک چې دی نو لاست چې دی نو پلمونري وال دی چې هغه ما سره کوم ځای کې پرزنټ دی. اټ ګارډز د پلمونري orifice and consists of 3 semilunar cusps formed by a fold of endocardium with some connective tissue enclosed. simple خبره دا ده چې پلمونري orifice کې پرزنټ دی ټیک ده. دې ډایګرام تاسو ګورئ دا ما سره پلمونري وال دی دې ځای کې وګورئ دا پلمونري وال دی. دا پلمونري وال چې دی دا ما سره پرزنټ کم ځای کې دی په پلمونري اوریفس کې په پلمونري کیویټي کې صحیح ده. او که تاسو وګورئ نو په دې کې مونږ سره دې څه وایو چې ما سره 3 سیمیلونر کسپس دي په دې کې هم چې دی نو 3 سیمیلونر کسپس دي ټیک ده. او دا جوړ شوی دی څه د وجې دی د فولډ اف انډوکارډیم د وجې او سم کنیکټیو ټیشو د وجې. بیا په دې کې چې کوم 3 سیمیلونر کسپس دي مطلب چې د دې دا کومې دروازې دي ټیک ده. نو دا د دې چې کومې درې دروازې دي دا ارینج شوي څنګه دي نو یو پوسټیریور سایډ ته ده او دوه انټیریور سایډ ته دي. سمپل یو پوسټیریور سایډ ته دوه انټیریور سایډ ته ټیک ده. مخکې ځو اوس د دې چې کوم curve دی اوس دا وایو بیا هم په ډایګرام پوهیو. The curved lower margin and sides of each cusp is attached to the interior wall. سمپلی که مونږ خبره وکړو که نه نو دا پلمونري وال چې کوم دی د دې چې دا کوم کسپس دي د دې چې دا کوم دروازې دي نو دا ما سره لږې کرف شوي دي ټیک ده. نو دې دا وایي چې د دې دا کرف لوور مارجن چې کوم دی یا د دې دا کوم دا سایډز د دې کسپسو دا اټیچ شوي دي آرټیریل وال ته. اوس څنګه اوس دې خاص وګوره که د دې تاسو د پلمونري وال ته وګورئ نو دا د خوا کې چې کوم د دې سره آرټیریل والز دي که نه آرټریل والز چې کوم دي دا دې کې اټیچ دي که نه او که د دې د کسب ته تاسو وګورئ نو دا لږ شانتې داسې راتاو شوي دي دې ته کرف ویل کېږي. نو دې ته خبره څه کوي چې د پلمونري وال چې کوم دا کسپس دي دا څه دي ما سره دا کرف دي ټیک ده او دا ما سره اټیچ شوي دي چا سره آرټریل وال سره. ښه په دې کې یو بله خبره که تاسو خیال وکړئ نو په پلمونري وال کې ما سره څه نه دي اټیچ نو کونډای ټینډینای او نو پیپیلري مسل سره د دې چې دی نو اټیچمنټ نشته صحیح ده که نه. نو هماغه خبره ده چې ما سره مطلب د پلمونري وال چې دی نو نو کونډای اور پیپیلري مسلز آر سیټ ود دیز 3 وال کسپس ټیک ده که نه. ښه د پرپس د وال څه پرپس دی د دې فنکشن څه دی. د پرپس آف والز within the heart is to maintain undirectional flow. د دې ما سره چې کوم مین فنکشن دی هغه دا فنکشن دی چې یاره دا چې په هارټ کې کوم ان ډایرکشنل فلو روانه چې دا مونږ سره په ډایرکشن کې ټیک ده. نو دا مونږ سره اټ واز آل اباؤټ د پلمونري وال. د دې نه بس په چې دی نو مونږ ټاپک وایو لیفټ ایټریوم او انشاءالله هغه به چې دی نو مونږ په نیکسټ ټاپک کې ډسکس کوو. تھینک یو سو مچ.